شي والله چې هغه مړي پړي درته راوباسم چې د ځان تماشې وکړي. څوک به راځي ملیانو ښځې سره ملګرتیا وکړه. دا هم اورېدلي به تاسو ښځې سره دغه جګړه چې ده دا چیرلې چا لګېږي خدای به هم د دغې جمپړو نه نه خلاصوي. دغه جمپړې وایي منځکه خاورې کنه او خاورې دې په دغه جمپړې دي پکې یعنې چېرته چینجی چې دی د دې غریب زن طلاق بچي کې دی چېرته چینجی چې دی په دوی کې په وروسته به ده جنډه لګوري مخکې به ده جنډه لګوري کېنه کور دې وران شه چې وران که شنو چایو تورو چایو پسې کې راشه زه به در باندې څکم بني ادم شئ چېرته ملیان ښځې سره ملو شه ښځه که نه دی ته به چېرته وی تاسو ووایئ په ایمان که ښځه نه وی تاسو به وی ښځه خو زمونږ مور ده که ستا ښځې ته مونږ مور وایو خیر دی او که د یو تن پکې مور وی کفر خبره ده که نه ښځې چېرې میلو شو عامه چې سړي ټول خلاص شي نو ښځې سره به نه میلاوي سړي خو ورک شو دلته خو سوال د دین او د مذهب نه دی سوال د پیپل پارټۍ د منشور نه دی پیپل ځان له منشور دی ځان له خبرې دي زمونږ ایس اتحاد د پیپل د منشور سره نشته دا یاد لرئ د پیپل پارټۍ سوشلزم دی او که کمیونزم دی زمونږ ایس اتحاد د پیپل پارټۍ د منشور سره نشته دا یاد لرئ او په کولو غوږونو واورئ د ایس پارټۍ منشور سره زمونږ اتحاد نشته څوک چې کمیونست دی څوک چې سوشلیست دی زمونږ اتحاد ورسره په منشور کې نشته زمونږ تعاون دی وقتي طور د ظالم حکمران خلاف دغه غرزولو دپاره چونکې لوی سندام په سر ناست دی هغه دې نه والی کېږي نه چې چېرته چا سره ملګرتیا ونه کړي یوازې موږ والی نه شو زما په خبره پوهېږي په هندوستان کې علماء دیوبند چې اتحاد د ګاندھی سره کړی هغه وخت کې تا ولې په ما اعتراض نه کولو چې ملیانو ګاندھی سره ولې اتحاد کړی دی خو د پیرنګي د والو دپاره یې کړی که نه و کړی نو هغه وخت کې چې ستا د کانګرس زه ملګری وم تا په ما اعتراض نه کولو نن چې د یو ظالم او جابر حکمران په مقابله کې مونږ ښځې سره ملګرتیا کړې ده ته اعتراض کوې خلک دی ښځې سره ملګري ښځې سره ملګري ځکه چې ته موتر کړې ته موتر کړې موتر پېژنئ موتر هغې ښځې ته وایي چې څوک یې کوي نه نو دې وجې نه دا کلا واوره چې جمعیت العلماء اسلام هغه ډله ده چې تر هغې پورې به چې یو طالب هم ژوندی یو سا پکې وي نو د جمعیت منشور به دا وي چې چغې به تر هغې پورې وهو چې تر څو د ملک قانون بدل کړی نه تکبیر سر بکف سر بلند زما عزیزان چې قانون نه بدل په پاکستان کې او تاسو په دې ملک کې خاوره زولیده نو که مړم راشئ په قبر مې متیازې وکړئ خاورز به نه ګورئ امن به نه نن امن ستا په ملک کې صرف او صرف په قرآن کې دی
یو دفعه د قرآن د لاس پرې کولو په دې ملک کې قانون کوم او د یو سړي نه لاس غوڅوم چې تصویر په اخبار کې راشي که په ټول پاکستان کې دی د غلا نوم واورېده نو راشي ګیره مې کله کړې. نن ستا د ملک دا پلیت قانون د انګریز د لارډ میکالې جوړ کړی قانون ستا د ملک دی. غلونی سي پولیس ورپسې منډې 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 غل رونی سي او چې کچارو ته پیش کی وکیلان ورسره پیش شي چې جی دا خو بیلیبل دفعه ده. بیلیبل پیژنه بیلیبل وایي دلته زمونږ د کلي کې دغه و پخوا هغه ډبنکور وواله نو هغه چې دغه کېدو ویل دی بلې 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 دا پیسې به چې چا ډېرې کړې بلې 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 بلې. نن ستا هغه قانون د ملک هغه د ډمانو قانون دی. بیلیبل مجسټریټ په ضمانت پریدي تاو کړی برید تانیدار ته ګرځي چې تاو نیولم څه توره دې وکړه پردی کور مې وران کو او دا دې تاو کړي برید ګرځه. ستا ملک نن د غلا ډیپو دی. په رڼا ورځ د ویښې مور نه زوی تښتئ. په رڼا ورځ موټر ودروه بیا به نه سوزکې ودروه بیا به نه ډیټسن ودروه بیا به نه ماشوم د کوره راوځي بیا به نه چا به تښتولی وی تختې 10 میله بیا به په باندې او په کم 10 باندې به سوداګانې کی. قوت زما لاس کې راشي زه به تا ته وښیم والله العظیم چې په کوم ځای کې مې اغوا شوی ماشوم ولیده چې په ټولې علاقې مې درته بلډوزر ونه ګرځولی نو زه به د دوو نه یم پیدا. بلډوزر یې به درته پې ګرځوم چې لوټ یې لاندې باندې پرې نه ده. لوټ ته وګوره چې د عمل ټیکېږي که نه دوی به یې ټیکي اوسه د آینده نسل چې را روان دی انشاءالله تکړه دي. دا ټول سړي خو سم خلاص شو. دا ټول که خیالو کې بونډیان ولاړ دي د چا پوزه لنډه ده د هغه اصلي سړي خو ټول خرید شي غرق. څوک په منبرو شرمېده څوک په وزارتو شرمېدو څوک په اقتدارو شرمېده. اوس دغه لنډیان بوچیان هم را پیدا کړي تاسو پوه شئ. اوس د دوی ته خدای خیر کړي او ښځې ته چا واده خو شوې د مېړه دې پوزه نشته هغې ویل خورې چې په قسمت مې اوس دا بې پوزې دي خدای راته ښه کړي نو اوس به مونږ څه کوو. نو عرض مې دا عزیزانو چې جمعیت العلماء اسلام یو ډله ده په دې ملک کې د هغې علمبردارو شیخ الهند مولانا حسین احمد مدنی مولانا احمد علی لاہوری مفتی کفایت اللہ مولانا عبید اللہ سندھی اور آگے بیا مفتی محمود تا اغا کار اس اللہ پاک با انشاءاللہ دفل رحمان ناگی نظام عزیزانو عرض داو چې په دې ملک کې جلسې او کیسې بودې دا پرېږدئ ملې وتړئ او په دې ملک کې هغه انقلاب راولی کم انقلاب چې په ایران کې خمینی د خپل مذهب دپاره راوستی و هغه انقلاب په دې ملک کې د شریعت محمدي دپاره تاسو هم راوستی شئ. انقلاب او یو فقیر د زمانه چې د ملک حکمران شي او شاو غدا دا په یو صف کې ولاړی شاو غدا په یو شان کور کې اوسېږي د شاو د غدا یو شان خوراکي. نن د سرمایدارو نوکران خوده د ناغې په ورځ نوکران ګرځي دیسی چرګان دی لټوي د سرمایدار د ویدي په 60 روپۍ کیلو نو د کوره 10-12 کسانی الته کیلو د دوی کپاره اوچی چا هغه کاڼې هم کم کړو
دا د جوکر زامن د بل ملک تقلید کوي ټیډي پیسې را پیدا کړې دلته چې پاګن څوک پوهېده نه اډو لاړه صاحب د بل ملک کاڼې راوړو د بل ملک ګزې راوړو د خپل ملک ګزونه ورک کړه د خپل ملک کاڼي ورک کړه پوخ کاڼی ورک کړو کیلو یې کړه په 100 روپۍ سیر دا وایي جي په 20 روپۍ سیر اوس سیر مطلب دی کیلو نو یو سیر 23 کیلو شو بل پکې صاحبه دکاندار صاحب پارا چولی د لرګي پاغه ډانډه کې هغه ساغه کیلو کی سه درته کاڼې کیلو کړه نو کور دیوان دی داغه پلارم ورپسې نو عزیزانو دا ټول نظام به ټیک ټول نظام کده مل قانون ټیک تر څو پورې چې قانون نه ټیک تر هغه پورې تاسو د ملک نظام ټیک کولای نشئ بدا د جلسو تقریرونه دي اوري وروړي پلاني کې ثواب دی پلاني کې عذاب دی جنت کې دا چل دی او دوزخ کې دا چل دی ور روان یو چې مړ یو شي په قبر ټول وایي چې د الواغانی دي ورسره او که خیری په د خدای برشه چې د جنت توتی دی امام صاحب لال محمد چې دی د شپې پړومبش په خوب کې دي چخلو چې بیگانه ولید په یو تخت ناست و دا سشن بوغونه او خلای درځلې خوشیه کا خلا چې ډېر خلیدای شه امري والا بړک جوړا والو کی چې کخيري زما پلار هلته په دوزخ کې کور روان دي ورننه وته د په جنت کې ولي جنتونه کوم دی جنت اشتا لکه تاسو به جنت ته ځئ او دا جنت داسې زمونږ د مور په داج کې راغلی جنتونه نشته ماما تصور مه کوئ دا قوم هغه ولی او بزرگ چې تپوس مې ته وکړو چې ما ته په قبر کې د یو مړي کشف وکړه لاس نه ونیوم او دیره ته را روان کړم د شپې 10 بجې وي ما ته وی چې دغه دیره دا مړه خدر ته پکې خیم په قبر کې خو دې دیره کې د سمړې نشته چې وی ګوره وړه دې خوشحال شي ول دا ټول په قبرونو کې ناشتي او غوخه ته غسیږي لګیا دي ته خبرې چې تانا قبر کې سالي غوخه ته ول کمه درته خدا نو ټول عمر بروټای خوندر نکی او یاره د مومنډې میکړي معلومات یې مخه زمون دا حال دی په قبرونو کې جنتونه کم زید د ثوابه یو لیوانه غوندر راغله او تبرم ور سره ما ته وی چې بجلیګر مولا ته مالا ویل ډېر چغې چې واقعیا ته دا تبر ګور کدی بیا هغه کړو نو په دې تبر بده کې مک جنتونه نشتا په دې تبر می ټول مات کړو ټول می وګورځو جنت نشتا او مچاته د جنت خبرې کوا او په دوزخ کې می خصي خواله ده تازه کړې می د داخلك لمبر په لمبر را لېګا ماما جنتونه کې مونږ ته ګورو جنت ته ګورو جنتونه مونږ کړی سدي جنت لا زمونږ دی کردار ته وګورئ ار سړی په خپل ځای کې ظالم دی ار سړی د غریب نه والا تر بادشاہ پورې په خپل ځای کې ظالم دی زمانه والا تر پیره پورې په خپل ځای کې موږ ظالمان یو ته وایه په ایمان چې دلته مړی وشو بچی یتیمان شو ښځه کونډه شوه کور وران شو په دغه دیره کې داغه الوا او داغه سقاط ته مونږ لاس نیولې کنه می نیولې ها نیولې نو ته چې د دې ماشومانو تیکې پلار لا خخ نه ده او دا ماشوکانو تیکې ما وخوړې زما جنت ته ځم په دې سړک باندې پار په شکال کې د تارکولو مزدوریو کی او هغه پیسې میا صاحب لیوسی یا پیر صاحب لیوسی چې دوا نه به نه وباسي ای والی په وړي کې واسکټه چولې
وای ما د تکی او خوري کوم نه خوري نو زه به جنت ته ځم جنت ته خو بڅوک زی جنت ته بڅوک جنت ته خو جنت ته خو حضرت علی او بی بی فاطمه زی بی بی فاطمه تبینی ولی وا سورج تبی شوی وی دخل مزه خرابا حضرت علی ته وی چې چرتا نار را پیدا ک دخل مزه می ډیر خرابا دا حضرت علی په بازار کې یو نار واغستو کور تر روان دی پلار کی او بل غریب پروت ته حضرت علی ته وی چې دا نار مال راکا غلوالا ورته علی داسې ناخلم دل تکینا دا نار سپین کا دانی مال اخلق راکا ولا سنن شم خزولې چې دا نار اخرم خلرالا پاکا کو بیا لار شا که دومره خدمت کوله شي ډېر خدا کینیا نار دی ورځې نه خورنا دا الیکشن له وجه تاسو لراځي او ته د سملا د سملا او انار ځان سره کې دا راشه کنه کینډیډیټ سه او لږ ځانم داسې په متیازو ګندرا ګندا کا لگا قلو کې خپل کاروبارونه کوي حضرت علی ویل چې زه هم دې پسې ګرځم کیناستو ورته انار سپین کو لګي لګي خلک ورکوا ها 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 په خپل لمنه ورته بیا خلفا کړه ویل بس زاوس چې کور ترالو بی بی فاطمه ورته انار دی رانوړو ویلی بی بی انار خو میرا روان کړو خو لار کې یو بل ته بینی ولې پروتو نو هغه انار می سپین کړو خو بی بی فاطمه ورته وی چې علی زما دې په خدای باندې قسم وی چې زدا سے محسوس کوم لکه د دنیا نارونه ما خورلی الحمدللہ ثم الحمدللہ خدای ہزار بار شکرونه دې ستا بارگاہ کې چې زما په نامه یو انار را روانو ستا غریب په خېټه کې پریوت موږ به داسې بیا جنتونه کم ځای ابل ورځ یو شیخ ته ایمان ماما خبره واوره جنت په مسواک او په ګیره او په سنتو کې نه دی جمعه ترانه وته نو आवाज کې چو چړیا دا پوزه دې نه دی غوړولې نو چې چړنی ته چې پوزه دې نه دی غوړولې نه ته په ستو په لګېدلې ته ولې نه غوړې پچړی باندې روب داب زکه کې چې استا ټوکړي خوري او استا وظیفي خوري زکه دې ورته غوسه وکړه مال ما میله د ګیرو د سنتو نه دا چې جمعه ترانه نوزینو جارو را واخلو ټول جمعه جارو کا کده استنجاګانو ځکه چا متیازي کړی وی چاته غغم مکوا او برا واخلا وغد استنجا زیونو انزا دا سنه جامله دا شیخان میخان ندی دا جامله دا اگر چا غل کری دی او پاکوئی نا خو تیاری لناستی پا جماعت کی تب جنت تزی جنت تب خو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ زی پریل گاڑی کې روان دی او یو هندو ور سره ناست دی نو گاڑی ډبه کې ټټای کې چا متیازي کړې وي نو دستونو باندې تلو ا ټټای ټوله ګندا د هندو چې ورننه وته نو بیا واپس راووت چې راووت نو مولانا مدنی ورته چې وری ولجی او پاخانه بہت گندا ہے چې اچھا
خو چې دا هندو خیال یو طرف ته شو نو مولانا مدني په ډبه کې د سیګریټو ډبی را ټول کړ او دننه لاړو غټټه ټوله په ډبو باندې پاکه کړه او د هندو ته وایي چې پای جی اب آپ جائیں وہ پاخانہ صاف ہو گیا ہے جی کس نے صاف کیا ہے کوئی اللہ والا آن کر صاف کر گیا ہے ابھی آپ پیشاب کر لیں ہندو چننا ہوا تو متیاز ہو کے چرا ہوا تو